أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. پرونو د دې آیاتونو د مخکې سره تعلق او ربط داسې دی چې کله الله تعالی د دې منافقانو بد صفات هم ذکر کړه، د مؤمنانو صفات هم الله تعالی ذکر کړه، مشرکان هم الله تعالی ذکر کړه او منافقین هم الله تعالی ذکر کړه. دا سوره بقره چې شروع شوې ده نو الله تعالی د دې 20 آیاتونو پورې د 4 قسمه خلق ذکر کړه. مومنان ذکر کړه، منافقین ذکر کړه، مشرکان ذکر کړه او دغه شاند کې يهود نصاران پکې الله تعالی دا وی منافقان مثال هم پکې الله ذکر کو. نو ورسره الله تعالی د ټول خلقو ته خطاب کوي او الله تعالی د څه عجیب جمله چې دا ټول خلق پکې راځي. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے خلقو عبادت وکړئ د هغه رب چې تاسو پیدا کړی یې. نو د عبادت څه مطلب دی؟ نو علماء وایي چې بده کې دا ټول خلق راځي. لکه مطلب دا دی چې الله تعالی مشرکانو ته وایي چې ګوره اعبدوا ربکم، د بوتانو عبادت مه کوئ، د یو رب عبادت وکړئ چې تاسو پیدا کړی یې. نو مشرکانو تم دعوت دی چې تاسو د بوتانو عبادت پرېږدئ، د الله تعالی عبادت وکړئ. منافقانو ته به کې دا خبره ده چې ګوره تاسو منافقت پرېږدئ او اعبدوا ربکم، د یو رب عبادت وکړئ چې تاسو پیدا کړی یې، منافقت پرېږدئ. عام مسلمانانو ته پکې دا طریقه باندې ترغیب دی چې اے مسلمانانو اعبدوا ربکم، د رب عبادت کوئ، ګناهونه پرېږدئ. او متقیانو ته پکې هم دعوت دی. الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو ټیک شو چې تقوا په تاسو کې موجود ده، خو اعبدوا ربکم، په د خپل عبادت باندې، په د خپل تقوا باندې تاسو مستقل مزاج شئ او تاسو استقامت اختیار کړئ. نو دا داسې لفظ دی چې دا ټول پکې راغله، که عام مومن دی، که متقی دی، که منافق دی او که مشرک دی، ټولو ته الله تعالی خطاب وکړو چې یا ایها الناس، اے خلقو. الناس چې دی نو دا خلقو ته ویل کېږي. علما وایي دی الناس خلقو ته ځکه ناس ویل کېږي چې د ناس معنا دا حرکت کول. او انسانان چې کوم دي که هر قسم انسان دی، که هغه مومن دی، که متقی دی، که منافق دی، که مشرک دی، که یهودی دی، که نصارا دی، هر څوک چې دی نو دی حرکت کوي د خپل مقصد دپاره، روزي ګټي چې په کوم شي کې غرض دی د هغې دپاره حرکت کوي. نو ناس د خلکو ته ناس ځکه ویلی کېږي چې دوی په یو شي پسې حرکت کوي، ځکه ورته ناس ویلی کېږي. نو الله تعالی د ټول انسانانو ته دعوت ورکوي چې ګوره یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو عبادت وکړئ ربکم الذی، ستاسو د رب هغه خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې. نو علماء وایي چې الله تعالی خو په دې خلقو نور هم نعمتونه ډېر کړي دي، نو دا نعمت یې ورته ولې ذکر کړو چې تاسو پیدا کړی یې؟ وایي د هغې وجه دا ده چې دا څومره نعمتونه دي نو د هغې سردار خو د انسان پیدایش دی. ځکه چې انسان پیدا نه وي نو دی به ډوټۍ د کوم ځای نه وخوري، دی به اوبه څنګه وڅښي، دی به میوه څنګه وخوري، اکسیجن به څنګه راکاږي. اوله د انسان پیدایش دی
نو دا پکې یو داسې نعمت دی چې دا د دې ټولو نعمتونو سردار دی. نو الله تعالی د انسانانو ته وایي اے خلکو دا غرب عبادت وکړئ خلقکم چې تاسو پیدا کړی. یو وجه دا ده. دویمه دا ده چې منافقانو او مشرکانو د هغوی هم عقیده دا وه چې مونږ پیدا کړي الله تعالی یو. ورنو د مشرکانو هم عقیده دا وه چې مونږ پیدا کړي الله تعالی یو، خو په دې عبادت کې به دا بوتان د الله تعالی سره شریک ګڼل. ولې به شریک ګڼل؟ د هغې وجه دا وه چې دا د الله تعالی نږدې خلک دي. نعوذ بالله. لیقربونا الی الله زلفا. مونږ ځکه د دې بوتانو عبادت کوو چې مونږ الله ته نږدې کړي. نو ځکه دا مشرکانو نو الله تعالی ورته یو داسې نعمت ذکر کو چې دا خو تاسو هم منئ، د هغه رب عبادت وکئ خلقکم چې تاسو پیدا کړی. والذین من قبلکم، او هغه خلک پیدا کړي دي چې تاسو نه مخکې وو. نو علماء وایي ګوره دلته کې الله تعالی داسې ونه وی چې هغه خلک هم پیدا کړي چې تاسو نه وروسته راځي. وایي اصل کې بدی کې بنیادی مقصد او دعوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دی، او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت چې دا اخرنی امت دی. نو الله تعالی ورته داسې ونه وی چې تاسو نه وروسته هم خلک پیدا کړي دي. نه تاسو نه وروسته امت نه راځي. والذین من قبلکم، هغه خلک چې تاسو نه مخکې پیدا کړي، مخکې امتونه دي. نو سبا تاسو وکئ لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو تقوا اختیار کړئ. نو یو تاسو بس وایي چې متقی انسان خو مخکې متقی دی. نو د تقوا اخیره درجه دا ده انسان چې عبادت کوي نو اول انسان عبادت شروع کی، بیا په عبادت کې دی ورننوځي نو دی به کې داسې درجې ته ورسي چې درجې د احسان ته پکې ورسي. د عبادت اخرنی مقصد دا تقوا ده. نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره عبادت کوئ لعلکم تتقون. دومره عبادت وکړئ چې به تاسو کې تقوا راشي. نو تقوا څه ته ویلېږي؟ تقوا ما تاسو ته ویلي د الله تعالی ټول احکامات منل، او الله تعالی چې د کم شیز نه منع کړي د هغه ټولو نه ځان ساتل دی د تقوا ویلی کېږي. زموږ دا خیال دی چې څوک مونځ کوي مونږ وایي دا متقي دی. دا خو متقي نه دی، دا خو مصلي دی، مونځ کوونکی دی. یو سړی ذکر کوي مونږ وایي دا ډېر متقي دی. نه دی خو ذاکر دی، ذکر کوونکی دی. یو سړی روژه نیسي مونږ وایي دا متقي دی. نه دا خو صایم دی. متقي دی ته ویلی کېږي چې د شریعت ټول احکامات په ځان باندې ومني او د هر هغه شی چې الله تعالی ته منع کړی د هغې نه ځان وساتي، دې ته متقي ویلی کېږي. نو الله تعالی د انسانانو ته وایي ګوره عبادت کوئ لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو کې تقوا راشي. د عبادت مقصد دا دی. بیا الله تعالی د انسانانو ته عقلي دلایل ذکر کوي چې ګوره الذي جعل لكم الارض فراشا. الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو د پاره ګرځولې ده د ځمکه فراشن غوړېدلې چې الله تعالی بالکل خورا کړی ده. نو ارض خو ارض ځکه ویلی کېږي، د ځمکې ته ارض ځکه ویلی کېږي چې وایي دا د قدم لاندې راځي، د انسان د قدم لاندې پامالیږي نو ځکه ورته ارض ویلی کېږي. او دویمه دا چې دا پراختیا ته ویلی کېږي او ځمکه الله تعالی پراخه پیدا کړې ده. نو فراشن الله تعالی خورا کړې ده، داسې نه ده چې بیخي راټوله ده، الله تعالی خورا کړې ده. او بیا والسماء بناء، الله تعالی پیدا کړی دی اسمان چت، چې دا په دې مخلوقات باندې الله تعالی چت مقرر کړی دی. وانزل من السماء ماء، او الله تعالی نازل کړي د اسمان نه اوبه. ما تاسو ته وی چې اسمان اصل ویل کی کل ما علاک فهو سما، هر هغه شی چې بره دی هغې ته اسمان ویل کېږي. نو دا باران د وریځو نه کېږي، خو دا وریځې خو بره دي. نو الله تعالی فرمایي وانزل من السماء ماء، الله تعالی نازل کړي د اسمان نه اوبه. نو څه کوي؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الله تعالی تاسو راوباسي د دې اوبو په ذریعه باندې هر قسم میوې چې تاسو رزق استعمالوئ. نو ګوره زمیندار چې دی هغه ورته ځمکه هواره کړي او دا دانه ور واچوي، خو بیا الله تعالی دومره عظیم رب دی چې دا دانه زمیندار ګډوډ ورویشتي یو طرف ته او بل طرف ته، الله تعالی برابر کړي. تیغې چې کم طرف ته وي هغه طرف ته لاندې کړي، بیا تیغې د لاندې نه راوځي. دا څوک کوي؟ د الله تعالی کوي. نو انسانان ته الله تعالی وایي چې ګوره زما سره تعلق قایم کړئ، ځکه زه هغه رب یم چې فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، راوباسي دې اوبو په ذریعه باندې رزق ستاسو لپاره چې میوې دي. نو فلا تجعلوا لله اندادا، د الله تعالی سره شریکان مه ګرځوئ. حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې فرمایي د نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو چې ای الذنب اعظم، په ګناهونو کې د ټول لویه ګناه کومه یو ده؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان تجعل لله ندا وهو خلقك غټه ګناه ده چې الله تعالی ته پیدا کړی او ته د الله سره شرک کې دا ټول لوی ګناه ده. او حدیث شریف کې راغلی دی به حضرت زکریا علیه السلام یو ځل قوم ته خطاب کو نو ورته وی چې اے خلکو زتا سودا نصیحت کوم چې شرک د الله تعالی سره مکوئ، منځ په خپل ټیم باندې ادا کوئ، روزې نیسئ او ذکر د الله تعالی کوئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما ته الله تعالی حکم کړی چې خپل امت ته د 5 خبرو حکم وکا. یو جماعت مطلب د مسلمانانو د ډلې نه موځي، دویم سمع خبرې ته وګیږدئ، دریم طاعت کوئ چې کله به خبره پوه شئ بیا په زندګۍ کې په عمل کې راولئ. څلورم دا دی چې هجرت کوئ چې په یو ځای کې ستاسو دین خرابېږي، عقیده خرابېږي، هغه ځای به پرېږدئ، هجرت پکې. او پنځم جهاد پکې. نو زکریا علیه السلام هم د توحید خبره کړې وه او نبی علیه السلام هم د توحید خبره کوي. بیا الله تعالی فرمایي وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ. مطلب که معمولی سوچ وکړئ نو په دې خبره باندې پوه شئ چې د الله سره نور شریکان نشته، الله تعالی واحد لا شریک ذات دی. نو وانتم تعلمون مطلب دا دی. د دې وجه امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې او د تفسیر ولم دا غنه نقل کړی دی چې د الله تعالی د وحدانیت ډیر زیات دلایل دي. ور وانتم تعلمون د الله سره شریک مگر زوي، واحد د الله عبادت وکړي، الله تعالی یک یوازې دی. نو ډیر دلایل په عقلي ذکر کړی دي، بلکې امام رازی رحمه الله خو ډیر صفی به نقل کړی دي چې الله تعالی یو دی، الله تعالی موجود دی. خو یو خبره پکې دا کړی ده چې ګوره د الله تعالی د وحدانیت د پر دلیل لا دی چې عقل سلیم دی، چې د انسان عقل څومره زیاتی نو دی به د الله تعالی وحدانیت مني. په ټول کائنات کې د ټول نه زیات عقل د انبیاء کرامو. نو انبیاء کرامو چې دا خبره کړې ده چې الله تعالی موجود دی، الله تعالی یو دی، نو مونږ منل پکار دی چې الله تعالی یو دی. یو دلیل بیا غدا ذکر کړي. دویم دا دی چې ادله الکون د کائناتو ته چې انسان نظر وکړي نو ډیر عجیبه څیزونه به انسان ته ښکاره شي. دا د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل دی. لکه امام ابو حنیفه رحمه الله د یو دهري سره مناظره وه، نو مناظره د سیزه کې و چې هغه د دریاب نه اخوا د دهري اوسېدو. دهري هغه چاته ویل کېږي چې هغه د دهر نه دی، مطلب وایي دا هر څه زمانه چې دی نو جدید دور کې و د کمیونست ویل کېږي چې بس دا زمانه په زمانه چورلی را چورلی او دا څه پیدا شوي او د الله تعالی پکې څه کار نشته. نو هغه د دریاب نه اخوا نو امام ابو حنیفه رحمه الله سره ټیم مقرر کړی، مثلا سبا په 10 بجې به مناظرې زما استاد امام صاحب چې دنو قصدن عمدن په 11 بجې باندې لاړو. نو چې لاړو نو هغه دهري ورته وویل ګوره ته ځان ته الله لوی امام وي او ته د الله تعالی په باره کې زما سره مناظره کې او ته ګوره د خپل ټیم د لحاظ ونه ساتو ته ناوخته راغلی. امام صاحب ورته ته خبره واوره کړه. وی خبره دا ده چې زه کله راتلمه نو کښتۍ نه وه او کښتۍ چې کوم مانکۍ چلی نو هغه هم نه و. نو بس دې سوچ شو چې زه دریاب په غاړه ولاړم ستا خوا ته چې راتلم، بس یو توت راولیدو او هغه ارې شو، میخونه پکې ټکوالی شوه او مانکې پکې نه و، زه پکې کېناستم او دې خوا راوړېدم. هغه وي دا لا بل دروغ. وی ګوره ته لا ځان ته امام ویله بل دومره دروغ دي وي چېرته داسې کېدی شي چې یو کښتۍ د ځان نه جوړه شي او میخونه پکې ټکوالی شي او تختې او ته پکې راواوړېدې. نو هغه ورته دې خبرې له راتلم که نه چې ته دا نه منې چې یو کښتۍ په خپله جوړېږي، چې ته دا نه منې چې یو کښتۍ د بغیر د مانکي نه راشي، نو دا ټول کائنات دا څوک چلی؟ دا هم په خپله نه چلیږي، دا الله تعالی چلی. نو په دې کې هغه انسان هغه ملامته کو. نو دا کائناتو ته چې انسان سوچ وکړي نو هم د انسان عقل وایي چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړي. وی د هارون الرشید په دربار کې امام مالک رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې تا الله تعالی په څه باندې پیژنې؟ لکه عقلي خبره راته وکړه چې الله تعالی په څه پیژنې. و امام مالک رحمه الله ورته دا خبره وکړه چې ځان الله تعالی په دې باندې پیژنم که نه چې د مرۍ ته وګوره دا د هر انسان یو شان تکي ده، په دې کې چې کوم ټیپ لګېدلی دی په دې کې وړوکی او غټ کېدی شي خو نور سیسټم یې یو شان تکي ده، د مرۍ دا کم سیسټم چې دی، خو په دې کې اوازونه مختلف دي، د هر انسان د بل اواز مختلف دی. وی په دې باندې ځان الله تعالی پیژنم چې یو رب شته، یو عظیم الہ شته دی چې هغه د یو انسان د اواز د بل نه بدل کړی دی. وی په دې باندې زه رب پیژنم. نو په کائناتو کې الله تعالی داسې سیسټم پیدا کړی دی د انسان په دې وجود کې
الله تعالی پر وفي انفسکم تاسو پر خپل ځان کې که سوچ وکئ نو الله تعالی به تخکاره شي چې الله تعالی موجود دی. د امام شافعي رحمه الله نه یو ځل چا تپوس وکړو وی ته الله تعالی په څه باندې پیژنې؟ نو هغه ورته وایي ځه یاره د توت چې کومه پاڼه ده که نه وایي په دې باندې الله پیژنم. وایي څنګه؟ وایي ګوره دا د توت پاڼه ده، وی چې کله دا ته وګورې چې د ریخمو چینجې وخوري نو نرم ریخم تی پیدا شي، همدغه د توت پاڼه ده. خو چې کله چیلی وخوري نو پچې تی پیدا شي، او چې کله د شاتو مچۍ وخوري نو ګبین تی پیدا شي، او چې کله صحرایي او اوسۍ وخوري نو د هغې په دې نوم کې الله تعالی تی مشک پیدا کی. نو یوه د توت پاڼه ده او څوک تی ګبین پیدا کوي، او څوک تی پچې، او څوک تی مشک پیدا کوي، او څوک تی ریخم پیدا کوي. وی دا په دې خبره باندې دلیل دی چې دوی دا حکم څوک کوي؟ دا ورته الله تعالی کوي. نو الله تعالی موجود دی، د الله تعالی د وحدانیت نښې دي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي دا عقلي خبرې کوي. دلته امام رازي رحمه الله ډېرې خبرې کړې دي. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې ګوره یو مضبوطه قلعه ده او هیڅ دروازې نشته او په ظاهر کې سپینه ده د چاندۍ په شان، او دننه پکې خالص سره زر پکې موجود دي، او بیا د دې دیوالونه مات شي او د هغې نه لیدونکې اورېدونکې ښایسته حیوان په ښایسته اواز کې پیدا شي. چا ورته دا څه شی دی؟ وایي دا انډه ده که نه. ته وګوره د ظاهر نه چې دی نو هغه د چاندۍ په شانته کې دی، دننه د سرو زرو په شانته کې دی. بیا په دې کې الله تعالی حیوان پیدا کی، او چې کله بیا وخت راشي هغه ول ټک ورکړي او راوځي دي، او په هغه ټایم کې ایسته کې روان شي. انسان 3 کالو کې 3.5 کالو کې ګرځي، او دا وړوکې چرګوړې په دغه ټایم باندې ګرځي. وایي دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی. د دې نه ځان الله تعالی پیژنم چې ګوره الله تعالی هغه موجود دی. یو عربي یو خبره کړې دی، یو باندې چې سړي هغه ناشنا خبره کړې، هغه وایي مړه وی نور خبرې پرېږدئ، خو البعرة تدل علی البعیر، چې په یو ځای کې پچه پرتی وایي دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته کې اوښ په دې لاره باندې تللی دی. و آثار الاقدام تدل علی المسیر، او چې په دې صحرا کې په دې شګو کې څوک لاړ شي نو هغه قدمونه پراتی، نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې په دې لاره باندې انسان تللی دی. نو چې دا دومره کائنات موجود دی، دا غرونه موجود دي، دا ونې موجود دي، نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې الله تعالی موجود دی. ځکه چې انسان دا مني چې نښانات موجود دي، په دې لاره څوک تللی دی، نو دا دومره کائنات چې دی نو دم چا پیدا کړی دی او د هغه په حکم باندې هغه چلیږي چې هغه رب دی او هغه الله تعالی دی. بل دلیل المعاصی والطاعات، الله تعالی موجود دی او د وجود نښې دا ده چې انسان په دنیا کې کله ګناهونه کوي نو الله تعالی ول عذاب ورکوي، او داسې خلک تیر شوي دي چې کله دوی ګناهونه کړي نو الله تعالی ول عذاب ورکړي. نو دا ول چا ورکړي؟ دا ول رب ورکړي چې الله تعالی دی. بل استجابه الدعوات، انسان چې کله په سخت حالت کې ونخلي او دې دعا کوي نو چاته کوي؟ الله تعالی ته کوي. او بیا اکثر په مصیبت کې الله تعالی خلاص کی. دا خلاصول د مصیبت نه څوک کوي؟ دا یو ذات موجود دی چې هغې ته الله تعالی ویلی کېږي. نو په وخت مصیبت کې چې انسان ونخلي د ده د خولې نه به ډایرکټ خېږي چې یا رب یا الله تعالی، نو دا دعا چې د انسان قبلوي نو دا څوک دی؟ دا الله تعالی دی. او دغه شانته کې وجود روح، دا ډېره عجیبه خبره ده. او دا تاسو ځکه یاد کوئ خصوصا دا زموږ چې نوجوانان کومونه دي نو دوی به یونیورسټو ته لاړ شي، دوی به مختلف ادارو ته لاړ شي، نو هلته کې به دهریه خلک به ورسره خبرې کوي چې الله تعالی موجود دی او که نه دی موجود. نو دی به ورته اسانه دا خبره وکړي چې دی روح ته وګوره، ځه ستا دا وجود دی او په دې کې روح موجود دی، نو ستا ټول اندامونه بالکل برابر دي، خو چې دا روح پکې نه وي که نه نو تا ته بیا خلک مړی وایي که نه هېڅ څه پتا کې به څه فرق به پکې نه وي، خو دا روح پکې چا چولی؟ تا پکې الله تعالی چولی دی. او ما تاسو ته ویلي چې یو سړی تېر شوی مایکل جکسن، هغه داسې یو سړی و چې هغه دا وی چې زه به کم از کم یو 200 کاله تېروم په دې دنیا کې، او هغه ځان له باقاعده انتظام کړی و. دا تاسو تاریخ وګورئ لکه دا داسې دغه خبر نه ده، باقاعده ان د ریکارډ خبره ده چې مایکل جکسن داسې کار کړی و. دا به باقاعده داسې کول چې د سره ډاکټرانو او د سنګر و ډېر زیات مالداره سړی دی، دا سرجري به هم د مخ کوله، مختلف شکلونه یې بدلول. د داسې چل کړی چې ډاکټران به ورسره و، د ده له به چې رزق ورکولی کېدو هغه به چک کېدو، د ده خپله چې به 100+ سکینر به ورته لګېدلی و، وایرس به یې لرې کول.
د هر قسم سہولت د سره موجودو. خدای په خپل کور کې و سهار چې خلکو سړی را پاسوه وایسته کې بلکل سلیپر پروت او تخته پروت. خلک راغله او ټولو خلکو به تحقیقات وکړه چې یاره د ده خو څه برابر دي، زړی ټیک دی، ګردې ټیک دي، پیپلی ټیک دي، سړی سلیپر پروت دی چې دا ولې؟ نو تحقیق کېدو چا ورته وایي چې د مسلمانانو نه پکې تپوس وکړئ چې دوی څه وایي چې دا ولې یاره دا سړی خو ټیک دی خو بس نور وجود یې کار نه کوي. یو مسلمان ورته وایي په دې کې روح نشته. وایي دا روح څه شی دی؟ بس وایي دا تاسو نه پېژنئ. قل الروح من امر ربي. روح د الله د طرفه یو حکم دی. ګوره د روح داسې مثال دی لکه فرض کا د ګلاب ګل دی او په هغې کې دا خوشبو موجود ده. نو دا خوشبو پکې د کوم ځای راغله؟ دا پکې اوبه دي اصل کې. اوس ګوره د ګلاب په ګل کې خوشبو موجود ده، اوبه پکې موجود دي خو ښکاري پکې نه، محسوسیږي چې بوی کوي. نو دغه شان د انسان په دې جسم کې روح موجود دی، ښکاري نه خو محسوسیږي. په څه طریقه؟ چې ګوره دا لاس چې نه خوځېږي، زما ژبه خوځېږي، دا پکې روح موجود دی. دا روح پکې چا چولی؟ دا پکې الله تعالی چولی. نو ګوره دا روح د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی چې دا روح زموږ په اجسامو کې یو رب اچولی چې الله تعالی دی. بل وجود الکعبه، دا کعبه شریفه چې موجود ده دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی. دا د کوم ځای نه راغله؟ دا چا وایي چې جوړی کوي؟ دا چا وایي چې راوچتی کوي؟ دا چا وایي چې داسې طریقه باندې جوړ کوي؟ چا وایي چې د عبادت کوئ؟ دا دومره ګڼه چې پکې ده، دا خلک چې ولځي، دا پړک پړوک چې پکې جوړ دی، دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی چې دا مونږ ته یو رب ویلي چې د عبادت کوئ. او دا غیر مذهب هم مني چې واقعي داسې څوک شته چې د خلکو ته یې ویلي دي چې یاره دې ځای ته ځئ. نو دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی. وجود الجنات، پیریان موجود دي، دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی. دا چا پیدا کړه؟ دا د کوم ځای نه راغله؟ دا خلک چې تنګی، دا خلکو له چې په جسم باندې کښېني زور وله ورکوي، دا کشکش چې کوي، دا څوک دي؟ دا چا پیدا کړي؟ دا الله تعالی پیدا کړي. الله تعالی چې دی هغه موجود دی. بل د پیغمبرانو معجزې دا د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی چې ګوره یو انسان دی او هغه چې دی یو لاټۍ راغستې ده او په دریاب باندې وهلې ده او دریاب چې دی 12 حصې ولاړ دی. دا چا وکړه؟ په دې کې د طاقت چا واچو؟ دا الله تعالی واچو. کنه ته یو لاټۍ راوله دریاب ودروه، ځه ټول جازونه ولو دا دریاب ودروه. دا څوک کوي؟ په دې کې دا قوت چا واچو؟ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ناست دی په جومات کې او سپومۍ ته داسې چل کوي او په منځ باندې دوه کېږي، دا د چا په حکم؟ دا د الله تعالی په حکم. دا قوت پکې چا واچو؟ دا د الله تعالی په حکم. دا بیت المقدس او دا معراج ته چې لاړو او دا خبرې د غیب راوړي او دا قیامت پورې چې دا کمې خبرې کړي دي او دا وخت باندې صادقېږي، دا د چا په حکم؟ دا د الله تعالی په حکم. نو معلومه شوه چې په هر شیز کې وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. په هر شیز کې د الله تعالی د وحدانیت نښې موجود دي او دا په دې خبره دلالت کوي چې الله تعالی یو دی. اخر دلیل دا ځمکه د انبیاء کرام روحونه نه خوري، د انبیاء کرامو جسمونه نه خرابوي. ګوره د عام انسان جسم خرابېدی شي، ځمکې خرابوي، خو د پیغمبرانو جسم دا خاوره نه خرابوي، بالکل محفوظ دي. د خاورې د چا حکم وکړو؟ کنه د خاوره کې خو خپل ذرات دي، خپل کیمیکلز دی پکې. پکار دا دی چې دوی خدا فرق نه کولی چې دا نبی دی او که غیر نبی دی. د ځمکې ته چا وایي چې د پیغمبر جسم مه خرابوه؟ دا د چا په حکم باندې وشو چې دا جسم نه خرابوي؟ دا د الله تعالی په حکم باندې. نو معلومه شوه چې الله تعالی هغه موجود دی. نو الله تعالی صبر مئی وانتم تعلمون. که تاسو لږ غونډه کې سوچ وکړو که نه، نو په دې کائناتو کې الله تعالی وایي زه موجود یم، خو چې تاسو پکې لږ سوچ وکړئ. یو دهري وایي دا خبره کوله چې یاره الله تعالی دومره لوی کائنات پیدا کړو، نو یو شیز چې پیدا کېږي خامخا لکه دا بلډینګ دی، نو په دې کې خامخا کچره وي. نو کچرې څه شوه؟ نو هغه مسلمان ساده غونډه کې وته وایي چې غرونه چې ولاړ دي د علم دی غر ته وګوره، دی بل غر ته دا د پلار پیدا کړي، خدا کچره ده که نه؟ چې الله تعالی دا کائنات پیدا کوو نو کچرې دقه شو که نه؟ نو معلومه شوه چې په دې هر شیز کې د الله تعالی د وحدانیت نښې موجود دي. او کله کله په دې کائناتو کې سوچ کوئ، دا یو لوی عبادت دی چې انسان په دې کائناتو کې سوچ کوي ګوره دا غر د الله تعالی پیدا کړی، دا څومره مزیدار پیدا کړی، دا وګوره څومره ګټې پکې دي، په دې کې څومره معدن، دا چې بیا پسې ولټې په دې کې څومره معدنیات الله تعالی پیدا کړي دي، په دې کې څومره الله تعالی ګرینایټ پکې پیدا کړي دي، په دې کې قسمه قسم کاڼي دي پکې. دا زمونږ په وطن باندې چې دا اور بل دی د هغې وجه څه ده؟
زموږ وطن الله تعالی معدنیات ورکړي دي داسې معدنیات ته چې انسان ورته حیران شي دا پداکانې چې روان دی ګاړو کې تاسو چېرته دې سوچ وکړئ دا ولې روان دي دا ښکته روان دي دې کې الله تعالی داسې کمالات یې ښودي بهترین ماربل کې وځي بلکې ما یو کتاب کې دا کتلی و چې په مدینه منوره کې چې کوم ماربل لګېدلی دی وایي دا د دې مومند ایجنسۍ دي دا چا پیدا کړي دا الله تعالی پکې پیدا کړي دي الله تعالی دا کائنات داسې پیدا کړی دی چې پای کې هر څه شته دی راکټ کې چې کوم شیز استعمالیږي به طور انجن کې دا ډبه جوړ په غرونو کې دي الله تعالی داسې سیستم پیدا کړی دا هر شیز خزانې پکې موجود دي نو د الله تعالی فرمایي ما به وپېژنئ وانتم تعلمون کله مو ته کې سوچ وکړئ بهرحال الله تعالی چې دا نو هغه موجود دی زموږ عقیده ده الله تعالی زموږ رب دی نو الله تعالی فرمایي چې وانتم تعلمون تاسو د سوچ وکړئ په خبره باندې به پوه شئ یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت وکئ ربکم الذی د خپل رب هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې والذین او هغه خلق من قبلکم استاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو کې تقوا راشي الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه فراشا غوړېدلي والسماء بناء او اسمان چت وانزل او نازل کړي دي من السماء ماء د اسمان نه اوبه فاخرج به راوباسي د دې په ذریعه من الثمرات د هر قسم میوونه رزقا لكم چې رزق دی ستاسو دپاره ولا تجعلوا لله مگر زوی د الله تعالی سره اندادا شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپویږئ کلک سوچ وکئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يوم مریض دے دعا درخواست قید کریم ذات صحت کاملہ جلوت اور نصیب کی اللهم رب الناس عذب الباس واشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور ان شاء الله برحمتك يا ارحم الراحمين